عظیم الشان صحابی چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح و. مناسب ګڼم کې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یوه هم څیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانک نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و مور یې وینځه وه او دیم غلامو حبشې نه راغلی و په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچې و او اوږد قدی و او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو هغه له به یې ګډې چیلې سره وده نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار بنا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دی بلال هلته ګډې چیلې سرولو د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکړو یا غلام ای لکه هل فی شاتک لبن ستا د ګډه چیلې کې پیش ته چې موږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسیرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر لکه هغه وپېژندل د مکې اوسئ دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر هم پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله یې وڅکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې وڅکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وڅکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانځ کې پی شته نو په بلال یې هغه پی وڅکل نو حضور پاک وله دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک ملی بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وڅکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه پیغمبر له خدای او طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اصلاح او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښی نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیمه هغه به یې ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې لومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر او ته خو پردې غلامې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي
نو چې د کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم مولا و هغه ورته وی بلاله نن دې را ګډې چیلې کوم ځای سرولي دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دي مونتي ځکه نن دې ګډې چیلې ټولې سربې راغلې دي او د یوه چې کومه لنګه و هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډې چیلې سره واره دا دې ډېر ښه ځای موندلې دی نو د سار له بیا هلته ګډې چیلې بوتلې نو بیا به هلته سرولې او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې څکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره په هغه مینه محبت رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کیږي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خداوی خدایان هغې به ورته سجدې کول عبادت پکو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وټوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چې صحیح که نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده اخوا کې هم دغه وخت د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د دې مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی او وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی او پرېښي دي ابوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر بې قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وینا هغه حبشي غلام دی هغه دې مسلمان کړی دی هغه دې د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد مرګرې کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ مرګرې خو ته غږ نه کې او غلام دې ستا غلام بستانه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دې غلام دې حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایا بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه دا هغه زړه کې د الله محبت ننوتې وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حقه زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته کې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی وو غریب دقه ځای نه په دواله او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به دې د اوښکو په دې وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی ما لی راکه دې به زه سم کم تې نشي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمرونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلي دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلی تم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې پکې ښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشکولا شی ته خود جوړ شو
لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا یې ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکۍ راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې راواغېستې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوه یې حلال کړې وي یا غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره و زغره د اوسپنو د کړو کمیسي د جنګ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچوه نو زه به یې تاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه کې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته سسیږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهدلی کلو اناء یترشح چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسیږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسیږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقته شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وی د دوی زړه کې ګند پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان کې زه مسلمان یم وایه په خولې زړه کې د ګند پروت دی د خولې نه به دی ګند راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به راوځي او که په معده کې دی کوکاکولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمی دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی د ګډ خوړلي او اګره دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راو دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته سوی زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره ترې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او مرګری او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامان او دا ټول یې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې وی کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کوې دې بې کسه سره ولې ظلم کوې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کوې دې غریب باندې زیاتې ولې کوې د ده خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کوې وی دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا وی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال یې راکړه زه به سم کما وی بس ویله په ده څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد
تاسو خراب کوئ واخلا وی پسو خرسه وی پسو وی پسو خرسه وی پدری اوقیه باندې سرو زرو سلویخ درهم یو اوقیه وی راکا پیسې ولا ورکړلې او غلام یې ترې واغېشته نو او ته څه وی امیه وی که په یوه اوقیه دې اغېشتن هم مې درکاو ګران دې واغېش پدرې په یو مې هم درکاو حضرت ابوبکر وی چې په سل دې خرڅو قسم په خدای بیا مې مغېش دا ما ته معلوم دی چې دا سوچ دی شکل ته مه ګوره او رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی زړه یې د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په سل اوقې دې خرڅه واغېشته او چې څنګه یې واغېشته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دردېدلی و غریو دغه وجود خو داغو او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چا له غشتې ما ځان له غشتې که الله له غشتې ما که ځان له غشتې ما نو ما ته کار خایه چې دله کوم ګڼې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې څه کې نو ما ته وایي چې دله وکم او که الله له غشتې ما نو ابوبکر ما او خدای سره پرېږده ما پرېږده خپل خدای ته چې زه پوه شم او زما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلاله ما ځان له نه غشتې ما الله له غشتې انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم ازادي نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الویل دا ابوبکر ورته الوی وی بلال مې په بیه د امیه نه واغېسته حضور پاک ورته څه وی وی ابوبکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستی نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستی او دا بل مخې زمای دا نیم لاس دا یو لاس تورې ستی او دا بلې زمای وی نه د الله رسوله خو ما آزاد کړی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوئی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار آزاد کردی دی بلال تے سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کردی دمارونو مکہ مکرمہ کی خپل جون تیراو باس آزاد شو لگیا دی خپل مسلمانی او خپل اللہ او خپل رب یادی اللہ احد 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 او دا اللہ نم اخلی خوشحال شو آزادی میں لو شوا باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تے ہجرت ہو دی املاق مدینہ منورہ مدینہ منورہ کی اسیدہ او یو انسواری سر ولا رسول اللہ مبارک رور ولیم جوڑ اکلا او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځه لپاره چې په دې مونځ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دې نه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغونډ کړل یاره دې مانځه له خلک راغواړو دې سره څه وکړو مشوره شروع وه یو کس وی صاحب تلی به ټانګو د مانځه په وخت کې وی نه دا خبره مې خوښه نه ده تلی خو د عیسایانو نښه ده نو موږ په دین کې او بیا په قضه کې د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړه بل وی صاحب ښکر باندې به پوکې وو نو خلک به راغونډېږي وی نه دا خو یهودیان بوک ښکر کې پوکې وی نو موږ په د خپل اهم عبادت کې د یهودیانو نښې نه رادننه کوو بل وی اور به بلو چې کله خلک لوګي وویني نو راغونډېږي به یره وی اور خو له خو مجوسیان تعظیم ورکوي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نښه هم نه رادننه کوو نو فیصله په دې شوه چې حضور پاک مبارک وی بس آواز به کوو چې الصلاة جامعتون خدای مو بخه وخت د مانځه دی او مانځه له راځئ د آواز به کوو په دې فیصله وشوه چې کله حضور پاک هم کور ته لاړ او صحابه هم لاړل نو صحابه خوبونه ولیده نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیه مشو صحابی دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړي سره تلی ده او ټنګی یې راسې واسره ده وی ما ورته وي چې دا ټلی خرڅی نه اتبي او هذا وی ما ته ما تفعلو به ته پې څه کوې وی مې چې موږ به پې خلک مانځه له راغواړو خوب دی
تانګو به وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ښه شی ولې دی معنی څونه مزېداره ده الله ډېر لوی دی د بانګ ډېره ښکلې معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود برحق بل نشته بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ راشئ حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابی ته متوجه شئ او کامیابی لراشئ بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود برحق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ یې راته وښو نو بیا هغه سړي ما ته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم نو اقامت یې راته وښو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت ته دا صحابي وی چې کله راویښ شوم نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خو داسې خوب ولید نو حضور پاک پہ انها لرؤیا حق ان شاء الله که د خدای خوښی دا رښتونی خوب دی نو خوب زمونږ طالبان وی دا شرعي دلیل نی د پیغمبر هغه دلیل خو رسول الله مبارک تصدیق وکړو د پیغمبر تصدیق دلیل نه نو ګوره خوب چا لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدی لیکن رسول قسمت باندې د چا لیکلی و الله اکبر د حضرت بلال وی عبدالله ابن زید داسې وکړه چې بلال په اواز کې وی راشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالق علیه ما رأیته تا چې کوم خوب لیدی هغه درته وایه فلیونادي به دی به بانګ وی چغه به پرې وی فانه اندى صوتا منک د اواز ستا نه اوچت دی او خشته ښکلی اواز دی نو چې کوم خوب هغې صحابي لیدلی و عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ په د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اواز یې خشته نو چې بانګ یې وی نو حضرت عمر چادر ځان پسې راښکو په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسوله قسم دی دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوم وی 1400 صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې فدو وی دې کې لویه فایده ده چې دا د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیدی نو ځکه یې بانګ ووی که نه نه دی لیدلی نورو خلکو لیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز به له خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز به له خدای ورکړی چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناست یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناست به او ده به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلي زمارونو ځانه درته نه ویمه چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د پښو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ خماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز و مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وی ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز بیا ورسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي ملګری کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا
نو ای ورسره ملګری کا نو لومبې بانګ به دو بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسېده نو بانګ یې وی نو حضور پاک دې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسېدو بیا ودې ابرد نو بیا پاسېدو ابرد صبر وکا لږ انتظار وکړه چې یخوالی راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی کې د وړو غونډو سورې مونږ ولیده نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زما رونو کله به څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وی حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغی د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه به وی الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار له آواز ورکوي چې هغه څومره په منځه مین او د پیغمبر مبارک هغه له آواز ورکوي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک غوښه خوړه هډوکي په لاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوښه خوړی او نیم پاتې او آواز یې ورکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول مونږ راځه نو حضور پاک هغه هډوکي کېښوده او مسکی شو ما له تربت یمینه څه شوي دی بلال لاس دې په خاورو ککړ شه ډوډۍ نه دې وویستو خوراک نه دې ویستو مسکی شو خوشطبي وکړله دی ورته ونه وي چې بلاله صبر کوه مه چغې مه کوه اوازونه زه خو لا ډوډۍ خورم صبر کوه دروزم که نه نه ما له یو ځل ما له یو روایت کې راځي تربت جبینه خاوره دې تندې دې په خاورو ککړ شه څه شوي دي تا ډوډۍ خورو تا له آواز ورکه زر به رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو ایثار ماندله به مسوک پاسئ نو مؤذن خو بلال دی وی انا زه دا انا لفظ د خدای نه خورو وی انا وی الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پېشمني ته سبا ته لګو اوښ کی جاوا هغې ته ډډه واله او سبا ته کتل چې سبا راوکېږي نو حضور پاک به پاسوم بانګ به ویما نو دوی به اودسونو کې مونځ به وکړو ناګهانه سترګې ورل ودش دی موده شو حضور پاک موده او صحابه موده دي نور راوخته زړه به د حضور پاک بیدارو خو سترګې خودي دي نور خو په سترګو ښکاري پړه خو نه ښکاري چې نور راوخته رسول الله مبارک نور تودونه شو فوراً بلال ته یا بلال اینما قلتا بلال تا چې ویس زه به پاسومه څه شو هغه خبره دی نور راوخته مونځ رانه لاړ قضا شو حضرت بلال ورته زه وایي وی د الله رسول کم ذات کې تاله خوب راوستی او مال یم راوزده کم خدای چې تو زده کړې نو خیر مرته کړه دې کې د الله حکمت دی بعضې کار قصدن الله کوي څه چې خلکو ته دا چل وښیي که څوک اوده پاتې شو نو خفه کېږه ما خو ځان له به خپل اسباب برابرۍ ځان ته په ټیم ګړی ودروه یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګ ټنګي ودروه ښه دې بچو ته ووایه چې ما پاته وه په انسان دې که ټول اوده پاتې کړو او نور خطو نه پس را پاسېدې نو له مه خوره من نام عن الصلاة ونسیها فلیصلها اذا ذکرها او استيقظ چې کله ورته رامونځ را یاد شو اوده شوی او یا ته یېرو چې کله ورته را یاد شي او کله را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وقت مکروه کې منځ کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل دپاره استثنا راځي نو چې وقت مکروه دی ختم شي نو خیر دی خپل منځ دی دا الله صحابو ته امت یو طریقه ښودله نو پاسېده نو رسول الله مبارکو فرمایل وی دلته شیطان دی ښه په دې علاقه کې ځای چې ځو له دې ځای نه نو بل ځای ته لاړل نو هلته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک منځ وکړو صحابه هم ورسره منځ وکړو
ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه او ورسره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجوري توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث د هغه واقع به راته کتبل دی بل وښویم انشاءالله العزیز چې په مکه کې به په ده نخرې کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلکه ګورې که دا امیه هغه دی او که نن بچ شو که نه بس مرمه غړه مې چوي نن خدای گیر کړی خو که دی نن بچ شو که نه زه خو به ما نخرې کړي دي ظالم بس مرم پښتانه وایي که نه غړه به مې وچو بس مړه به شم نو چا ورته وی کوم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو په د امیه را لاندې که نو ده سره زوی و زوی او سره په اوک باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ورپسې دي نو ده دا چل وکړه چې خپې یې راوچېرته کړه زوی ته یې غلمه کړه او لاندې وغورځاو مطلب یې دا و چې زما اوښ لږ سپک شي چې وتښتي منډه تیزه کړي او بل دا صحابه به مې په زوی شي نو ده به ترې بچ شمه صحابه یې زوی و هغه یې وله مردار کړه ده پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق و هغه ته وی عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړه نو عبدالرحمن ابن عوف پې ځان ورواچ صحابه وی میدان جنگ کې تا من نشي ورکولی پاسېږه ته ده خو بلال سره ظلمونه کړي تا هیر دی چې بلال باندې به ده نخرې کولې اوس خو خدای زمونږ ګوتو له راوستی دی اوس کافر دی فریدو یې چېته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نه ما امن وی نه امن جنگ میدان کې نشي ورکولی پاسېږه ته اتې نه پاسېدس ما امن ورکړه دی حضور پاک له بوځمه هغې وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې غړکې پرتې وي بلال نه چې ده کمې وینې به یولې دي دې مونږ پرېږدو بلال سره چې ده کوم ظلمونه کړي دي دا د لنه وایي لړکې وایي لړکې د هغې نه یې مونږ پرېږدو بس یو صحابي دی لږ درونو دا امیه وایي هغه توره راواغېسته او په دا خېټه کې وله لاندې نه وواله او مردار جنگ بدر کې شریک دی احد کې شریک دی په ټولو جهادونو کې زما وروڼو شریک دی او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زما وروڼو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډېر دي خو یو مختصر درته ووایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تللی او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وایي بلاله وی داسې یو عمل راته وښایه که نه چې ته پرې ډېر پرامید یې وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسوله زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله مودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیت الوضو ورته حضور پاک پې دا وجه نه زما وروڼو ګوره چې کله اودس وکړې او مکروه وقت نی 2 رکعته نفل کوې او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که موقع د سره وه او اودس دی وکړه یا دی غسل وکړه 2 رکعته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک به درې جنت درکوي جنت حضور پاک وی زه خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې دا پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وایي خادم مخکې منډی وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي یوه شوه دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جینۍ وه خوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ته وی خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا رشته دي دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک یې او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی وی زه ستا یو امتي ما او د هغه په انتظار شپې اړوم راړوم او دا محل د هغه دی زما څوک امتي دی
ستا صحابی دی زما څوک صحابی دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لویه خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله د الله رسوله چاله یې ورکه وی بلال چېرته تللی دی هغه واپس لاړه دی خو مسافر دی غریب څه نشته نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله یې ورکه وی بلال چېرته تللی او په درېیم ځل بیا غږ ونه که بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله یې ورکه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتي دی نو جنتي له لور ولې نه ورکې نو ورپه نکاح کړه وت نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړه نو دا کور کې بیبي و بلال نو نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بارو ته دې پته نه لګي نو حضور پاک هغه ښځې ته وی وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړ تللی ده او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځی ورته بیا وی یاره وی بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وی هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وی بلال چې څه وی رښتیا وی دی دروغ نه وی دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک ده شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی او سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابولهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ذی پارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل انچب العجب سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشو صہیب دا روم او دا مکی دا اورنا ابو جہل پیدا دے او غورو دے غورو فلکونو پکرورونو پکربون ابو جہل مالداران یوزے کا جیمان نشتا قسم پا خدای بلال و بلال دیکھ اللہ سی کہ رنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا کہ دا غلام دے او سپلے نشتا و پیزاری نشتا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکے او دا اللہ مینا دا پکے اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردولی خیر واقعاتی ادری نو دیر واقعاتی در تنمیم پیو دا تبلا مهم کہ مکہ کل فتح شوا او مکہ کی دن سمر بوتانو دے دی ټول دامات پلت او بیت اللہ صفاک او گیر چا پیرا پا مطاف کی بوتانو اغیم کل ڈکری ڈکری وی غرزو نو اسلوم بے پا مکہ کے بانگ ویلی کی دینا مخ کی مکہ کے بانگ ندی ویلی چھو دارون بے دے نو پیغمبر مبارک دیر دے انصاف ہو کر قسم پا خدای دیر انصاف ہو کر دیتے ندی کتلے کہ دا دلوی خاندان دے دا رکوٹی دے دا غلام دے زمانی پا خدای قسمی دا خپل غلام دے بچی دا حضرت اسامہ سپیمی پاکی کی پاکی کری بغرا جیزی قومی بطر چا پاکی کی دا غلام بچی پا دے پیسا ناس تے اسامہ دا غلام زوی دے او پودے بیدل وقنے او عائشہ وطی اللہ رسول دیخ واقع جیزی پاکا کم وینا عائشہ دا بزب پاکو ما احبی دا سرمینکو پا انی وحبو دا ما پاکو غلامان سره سکز او غلامان به ازادول دا خود مخ کې رواج را روان او پیغمبر مبارک وی آزاد به شابه آزاد کې دا خدای بندگان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای دا اور نه آزاد قسم کې آزاد به زهار یو قسم شه دی هغه کې آزاد به قتل خطا وغیرہ مطلب یې دا کې دا داسې کوئی رسم ختمول نشو ځکه د ارچا غلامانو جنجال جوړېدو نو د لارې وته اختیار مینا کوي وی چې څه خورې غلام لورکا
چې سا غوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو صاحب متعلق یې سره هم ویلی دی مړه سم کلی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای ډېر څه به م ته پرېږدي نو وی بلال ته آواز کې نو دی راوسته وی بلال لومبې بانګ به ته وې په مکه کې ماشاءالله او کم ځای به وې نو د بیت الله سر ته یې وخېجوئ بانګ پې ووایه نو بلال نه که بیا تپوس وکړو ستا ذهن ته تېرېدله یاره وی ما وی چې نه دا لومبې بانګ دی دا به چې ته حضرت ابوبکر باندې وایي یا کېدی چې حضور پاک یې په خپله وایي یا چې ته په بل صحابي وایي لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې وایي اړې مات نه شي او د بیت الله سر ته وخېجو لومبې بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر له راغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکه زه جهاد ته ځم ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکه ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې وچوت چې رسول الله مبارک لاړه چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک هغه مینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لوړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې اخیستی یم که ځان له که ځان له دې اخیستی یم نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به یم او که خدای له دې اخیستی یم ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه نو بعضې علما خو وایي چې عادت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول همدا نه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به دی نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکه جهاد لره وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې په ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمر قسم دی که بانگ خوان را کئی مالا بانگ خوان نرا کئی زه چې به بانگ به مې وی نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل مالا بانگ خوان نرا کئی بهر کې په اجازت یې ترې واخیسته او شام ته له دمشق ته له او بیا یو عجیبه ده شام چې کله پته شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دی علاقه کې دی رهولی و یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شا به هغسې بانګ ووایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وی نن ډېره موده پس موږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه کړو او بس ته که نه بلاله بس مدینې ته راځه وی نه مدینې ته نه ځه مدینه ډېره خوږه ده د مدینې خاوره ډېره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډېره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ما له مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه نغی نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وایي بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره دومره بې وفایي چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلی دې م پرېښوده نو مدینې ته راغی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او ښځې خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویلې کېږي چې کوم به رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل وی شا به بانګ به وی وی دی له نیم راغی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده
نو د خپل محبوب ملاقات له راغلی بانګ له نیم راغلی ما مه وجنئ نو حضرت حسن و حسین یې وله راوستل حضرت حسن و حسین ناغي رالل نو د خپو نه ورته راتاو شو کاکاجي موږ د به خپل بانګ به وی موږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانو سوال جوابونه راولیکل موږ ته به د حضور پاک دور یاد دی نو د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد دی الله اکبر نو ودرېده نو بانګې شروع او داسې بانګې و چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکت او ماشومان را منډې وړې او د خوشحالۍ به سترګو نه اوښکې روان وو یو عجیبه انداز دی او دی ویې په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمدا رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لازړ لاندې را پرېوت ځکه د کب کوټړه قیده یو تاریخ خو لیکلي چې سیه ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بېهوشه شو راجحه همدا ده بانګ یې پوره نه کړی شو واپس لاړ شام ته وایي بس دا باندې نه کېږي او چې به پاک وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړو بخ 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 یا بله واه 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 هغه آواز به ما له څوک راکړي ما چې به بانګ ووایي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړو الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله الله رسول منذرم زبو دا آواز چاہتا کوئی دعبو که دا حضور پاک مینا وا جذبہ وا اللہ ادھا مینا جذبہ پا منگی پیدا خیر میں واپس راجح قول دا دے چے شام تا واپس تا او شام کے بیا پا 20 ہجرے کے دے وفات شوی دے او سو کوئی چے باب صغیر و توی پا دمشق کلتا دفن دے یو تاریخ ہوئی جنب اردن کے دفن دے عمان کے او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ښځه ورته جاړي غمونو د رنګ نه تور دی خو مینه ډېره محبت ډېر نو دې ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غما وفرحا دا وایه ولي غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا فتداموا غم وقك ولا خوشحالي ده بل دوستانو سره ملاقات کیږي التر دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفى له دا مرګرو لروانه دې خوشحالي زمارو اسلام مدتا یو نه خبرې ښه ده که غلام هم دی او سردار دی چې ایمان پکې او د الله او د رسول مینه پکې که بې کسه دی او که بې سوکه دی او تلیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سر تاج دی د سرو زرو دی الله ته ډېر خوښ او ګډیر مالدار دی او بېدینه دی منافق دی په زړه کې د خدای او رسول مینه نشته د جهنم خشاک دی الله دې مړه کې د الله او د رسول مینه پیدا نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شو شریعت او اسلام څه شی دی مونږ ورته شریعت وایو لکه خبره په شریعت کوو مونږ ورته اسلام وایو لکه مونږ مسلمانان یو او الله فرمای ردویت لکم الاسلام دینا ما چې د لکم دین غوره کړی دی هغه اسلام دین هم ورته وایو هدایت هم ورته وایو اهدنا الصراط المستقیم
او هدایت د نیغې لارې د صراط مستقیم هم ورته وایي. نو دا اسلام او دا صراط مستقیم او دا شریعت او دا دین څه شی دی؟ نو هغه طالبانو خبرې نه کوو. بیا مونږ په حدیثو کتابونو کې کتاب الایمان کې بیا هغې ته اوږدې خبرې کوو. تاسو د پوهې مطابق ویم دا قرآن شریف د حضور پاک سنت او د هغې نه اوښکلې شوې مسلې دې ته وایي. د شریعت لومبی سیز قرآن شریف دی. اسلام، شریعت، صراط مستقیم، دین لومبی قرآن شریف او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. او بیا په قرآن خو ته عمل نشي کولی نه په سنتو، د هغې په مسلو به عمل کوې. هغې مسلو ته زمونږ د علماو یو نوم ایښودی دی، هغې ته فقه وایي. بیا فقه کې یو دوه څیزونه ورسره نورم دي. یو ته اجماع وایي، هم په قرآن او په سنت ثابته زیاتي شی نه دی. قرآن وایي چې دا حجت دی. یو ته قیاس وایي، هغه هم په قرآن او سنت مونږ طالبانو ته وایو ثابته ده. هغه هم بل شی نه دی، هغه هم د قرآن او د سنت مسلې یو طرف ته خورول، یو بل طرف ته اړول. خو خلاصه دا د زمارونو چې دوه څیزونه دي، یو قرآن او سنت. اوس زموږ په دې وطن کې یو پوټې غوندې په دې خلکو کې سستي راغلې ده، او عامو خلکو له بعضې خلکو ذهنونه خراب کړي دي. بس د خدای قرآن شته که نه، بل شي ته پکې وایي ساجد دی. او دا پیشنګویي د دواړو جهانو مبارک سردار کړې ده. حضور پاک فرمایي وی اخره کې به یو کس داسې وي، داسې خلک به چې هغوی به په خپل تخت باندې ناستي، په خپل منصب باندې به ناستي، متکبر انسان به کبرجن. او خلکو ته به وایي چې الله سره وړي دی هغه منو، بس نور پکې څه شی دی؟ به د الله منو، نور قصې پسې موږ نه منو. قرآن منو، بس قرآن الله لېږلی، نور قصې پسې نه منو، حدیث نه منو، سنت نه منو. قسم دی حضور پاک فرمایي، قسم دی، قسم مې درته وخوړ چې ګوره ای خلکه خبردار چې داسې خلک ونه وینم، لا اجدو، دا خلق نو وینم چې داسې خلق موجود نشي په دنیا کې. او قسم دی حضور پاک فرمای چې ما سره وړي دي هغه هم د قرآن برابر دی، ما چې سره وړي. ځکه حضور پاک چې سره وړي دي د ځان یې نه دي راوړي. چې کم د شریعت خبرې دي، شریعت تشریعي ورته زموږ طالبان وایي، هغه پیغمبر مبارک د الله نه نقل کوي. اوس الله څه وایي مونږ به الله ته وګورو. زه حیران په دې یم چې هلکه ته قرآن ته ناست ځان ته قرآن شریف کولو کړی دی او ډبل مایکونه دې لګولي دي او خلک د سنتو نقبنې کوي، کشر کولې برباد کو تبه کو، ایمان نه اخلاص کړل. الله فرمای ما وما اتاکم الرسول فخذوه، چې پیغمبر سره وړي دي. په دې طالبان پوهېږي، عام خلک نه پوهېږي. الرسول معرب باللام حضور پاک مراد دی، او ما د عموم د پاره دی. هر شی چې پیغمبر راوړي دوه قسمه دي، یو وحی جلی ده او یو وحی خفي ده. چې څه درته ووایي پیغمبر فخذوه، ونیسئ پکړو. وما نهاکم عنه، چې د کم څیز نه حضور پاک منع کړې نو فانتهو، ځان ته وساته. الله وی زه نه ویم ته قرآن منې نو قرآن دې ایت باندې ستا عمل شته؟ ته وایې زه قرآن منم نو دې باندې عمل شته؟ وما اتاکم الرسول، الله وی زه خو نه ویم، ما هر هغه څیز چې الله پیغمبر راوړو فخذوه، ونیسئ، پکړو، کلک ونیسئ، عمل پې وکړئ. نیول د لاس نه عمل پې وکړه. اوس هم یو سړی ویله که ونیسه دا شی کلک که عمل پې وکړه. او چې د کم څیز نه پیغمبر منع کړی نو فانتهو، ځان ته وساته. اوهو واتقوا الله، الله وی ما نه ویرېږه. ګورې دا چې ما راته څه وایي په دې عمل وکړه. ان الله شدید العقاب، وی زما نه سخت عذاب والا نشته. ګورې داسې عذاب به درکړم چې پته به راته بیا ولګي. د قرآن معنا به تر خپلې ګېډې در وباسې، نه د قرآن معنا به هغه کوې چې تا ته د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي ده. او دم الله وایي انا نحن نزلنا الذکر،
قرآن شریف کی چې ذکر څومره راغلی دی قرآن ته مراد انا نحن نزلنا الذکر قرآن منازل کړی دی څه دپاره د الله زمونږ ستاسو د هدایت دپاره وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الله وی مونږ به حفاظت کو حفاظت یې په چا کړی دی په رسول الله مبارک او د هغه نه پس د هغه په صحابو باندې او بل دی الله فرمایي الله بل دی فرمایي چې وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے پیغمبره اے مبارکه تا ته ما قرآن نازل که چې عظیم نصیحت دی لتبین للناس ما نزل الیهم د قرآن په معنا به دا خلق ته پوهیږي نو چې پیغمبر مبارک د قرآن په معنا خلق پوهیږي نو د پیغمبر د پوهولو ته د رسول الله مبارک سنت او حدیث وایي په دې خو مونږ پیغمبر پوه کړی الله په قرآن شریف کې فرمایي اقیم الصلاة دومره ویلی دي اقیم الصلاة او صلات څه ته وایي د صلات خو ډېرې معنی دي په لغت کې صلات رحمت ته هم وایي صلات خاص رحمت ته هم وایي صلات برکت ته هم وایي او نور طالبان تحریک الصلوین او صلات العود وغیره نورې معنی هم کوي دا پنځه منځونه چې راغلي دي په قرآن شریف کې یو منځ کې بیا 2 رکاته دي چا کې 4 رکاته چا کې 3 رکاته دي او بیا په یو رکات کې رکوع ده 2 سجدې دي او دا ډک رکات او دا تش پښتانه وي کتاب هم وي او دا قید اول او دا اخره ده او دا به پکې تحیات وي او دا به پکې رستو درود شریف وي او دعا به کې راشه ماته په قرآن کې وښایه دا ماته چا ویلي دي چې د اقیم الصلاة دغه معنا ده د دواړو جهانو مبارک سره ده تشریح ما ته حضور پاک کړي سبا به تر مونږ هم انکار کوي چې مونځ هم په قرآن کې نشته سبا به دین هم انکار کوي چې دا سار 2 رکات هم نشته د ماسپښین 4 هم نشته ولې په قرآن کې راځي ذکر نشته قرآن د شرح کوونکی څوک دی د دواړو جهانو مبارک سره ته چې د سکول کتاب وې ته په خپله ولې نه ګورې هلته استاذ لګیا دی د هغې تشریح درته هغه کوي د استاذ تشریح منې ډاکټر د ډاکټرۍ د کتاب تشریح درته کوي د هغه خبرې منې ولې چې ته پې هغه پوه کړې په کتاب د ډاکټر پوهیږي د انجینرۍ په کتاب د انجینیر پوهیږي د معیشت په کتاب د معیشت ماهر پوهیږي نو هغې خبرې منې ولې یاره جي ما پوه کوي په دې کتاب نو په قرآن چا پوه کړې حضور پاک نو د حضور پاک خبرې نه منې قمقله یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث لار د خلق د حدیثونو انکار کوي په الله قسم جمعات کې ناست یم د دواړو جهانو سردار فرمایي چې زما د سنت او حدیث نه چا مې انکار وکړه د ایمان نه خلاص کافر جمعات کې په دې منبر درته ناست دی د پوهېږي راشه یو عالم سره کښېن غټې غټې مدرسې شته لکه ستا لکې څه شکي ستا په لکې څه شبهې هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې نو چا نه ځان پوهی وایه ډاکټر نه خو میک ته نه خیږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده ولې زماړه دا وایي هغه انجینیر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده ولې زماړه دا وایي خلک به در پورې خاندي چې خوار شي هغه 15 کاله سبق ویلی په کالج کې تا څه ویلي دي صرف د اردو کتاب دی وکته نو هغه سره مقابلې کې لاړ شه هغه ډاکټر سره کښېنه چې دې پوه کړي هغه انجینیر سره کښېنه چې دې پوه کړي دغه زمیندار چې دا زمینداري کې بالکل غلطه کوي دا غلطه طریقه ده نو خلک به در پورې خاندي چې ړه پکې د هغو شو ماشوم پکې غل ویش ورته وایي غلطه طریقه کوي ته خو زمیندار نه هسې به دې کتاب میتاب کتلي په لاره به تللي او شنه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي لږ ورشه یو پوټی په پوله تیر شوی زمیندار سره کښېنه نو به دې پوه کړي ځان به دې پوه کړي دقه رنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی دی او بیا ښولی دی طالبانو ته او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه د څه نه خبر نه شوې صرف معمولي او خلک ګمراه کې ظالمه د کافرانو الیکار ګرځي د اغیارو الیکار ګرځي په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي آی هی د پیغمبر په جامه پیسې ګټي
څومره ظلم دی پیغمبر سپکې او پیسې ګټې د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کې او په هغې پیسې ګټې د پیسو دپاره د پیغمبر په جامه باندې خټې اولې د پیغمبر جامه بدنامې او خلک بدګمانه کې په پیغمبر څوک وایي بخاري نه منم څوک وایي مسلم نه منم څوک وایي هغه کتاب نه منم دا بخاري لیکلی دی بخاري لیکلی دی خو د خپلې خېټې نه هغه سره پوره سند دی چې دا حدیث په پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د پلانکي نه اورېدلی دی هغه د صحابي نه اورېدلی دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی د بخاري کتاب دی بخاري ومنم په قرآن ومنم بخاري مه منه بخاري چې کوم د پیغمبر حدیث راوړی دی حقه ومنه ترمیزی مه منه ترمیزي او ملاو هغه چې د حضور پاک کوم حدیث راوړی دی د استادانو یو پرس یې جوړ کړی دی او بیا یو استاد یې چڼ کړی دی وړه خبره نه ده چې د استاز حافظه څنګه وه د دې استاز دیانت او دیانتداري ایمانداري څنګه وه او دې استاد د خپل استاد سره ملاقات کړی دی او که نه دی کړی د ده نه اورېدلی دی او که نه دی او د ده بل متابع ورته وایي شاهد ملګری شته او که نشته یوازې لګیا دی دا ټولې خبرې چڼ شوي دي 1400 کاله وشو علماء چڼ کړي دي او په دې جلدونه کتابونه لیکلي شوي دي د ځانه نه وایي زه چې یو خبره دلته تا ته کوم د ځانه به نه کومه که مې وکړه هسې خوشطبي به مې کړي که مې د ځانه وکړه نو هسې ستا د ترغیب دپاره به کړي چې تا پوه کړم خو چې شریعت او دین ذکر کوم نو زه به بیا قرآن ذکر کوم او زه به د پیغمبر حدیث ته ذکر کوم بیا خدای مو وایه چې دا قرآن نه منم وروره دا خو تاج کمپنۍ چاپ کړی دی تاج کمپنۍ څه اعتبار دی دا قرآن نه منم دا خو علمي چاپخانې چاپ کړی دی هغې له څه اعتبار یا د خدای بنده علمي چاپ کړی دی خدا د هغې قرآن نقشه ده چې کومه حضور پاک صحابو ته ښودلې ده دا قرنګې بخاري شریف کې ترمیزي کې چې کوم احادیث صحیحه دي دا د هغې خبرو نقشې دي چې کومې حضور پاک پیغام صحابو ته بیان کړي دا همغه خبرې نو الله قرآن شریف کې فرمایي ړمو دردو کې څوک ړمو دردو کې وما اتاکم الرسول نن هر سړی ختلی دی فیسبوک ته او په فیسبوک پیسې ګټي او د پیغمبر په ناموس پیسې ګټي ظالمه پیسې ګټي په څه ګټي ماله په یوټیوب او په فیسبوک پیسې راشي پیسې پیغمبر بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر حدیث بدنامې پیسې ګټي د پیغمبر جامه خړی نو پیسې ګټي یا د خدای ظالمه په بل څو ګټه په دې دنیا کې تا ته راسودونه په نظر نه راځي چې خلکو ته دا ور مخکې کړي چې دا سودونه مه کوئ دا نه پیغمبر یې نه تا ته په دې دنیا کې دا بربنډه لکان او جینکۍ چې ګډ ورګرځي دا ته په نظر درته نه راځي دا په دوکانونو کې چې دا خلک دوکې شاکې کوي او غلط څیزونه خرڅوي دا نه ته دا راته نه ښکاري دا چې سراسر کمې ګمراهۍ کېږي او ګناهونه کېږي او ټوله دنیا ورته ګوري دا درته په سترګو نه ښکاري په دې پیسې نشي ګټلی چې خلکو ته دا برایۍ ور مخکې کې نو پیغمبر پسې لګېدلی هغه پیغمبر چې ما ستا دپاره هغه څونه خواري کړی هغه پیغمبر چې دی نه وي موږ به نن د کفر په تیاره کې او په ګمراهۍ کې پراته هغه پیغمبر چې د دې امت دپاره هغه په شا لرې غورځېدلی دی پیروانونه پرې غورځېدلي دي هغه پیغمبر چې د دې امت او د دې دین دپاره طایف سفر کې وګوره وینې ترې توی شوي دي هغه مبارک پیغمبر چې د دې دین دپاره هغه خپل وطن پرېښی دی غاښ مبارک یې مات شوی دی هغه پیغمبر چې په سجده باندې پروت دی او جاړي او بیبي ورته وایي ولې جاړئ وایي امت له سوال کوم چې الله زما امت معاف کړي هغه ستا خیرخوا پیغمبر تا ته رور ویلی دي څه مونږ ته څه ویلی دي رونه یو ځل یې فرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدلي وددت لو انی رأیت اخوانی دا مې ارمان دی که خپل رونه مې ولیدلې صحابه ورته وایي اولس مونږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وی انتم اصحابی تاسو خو زما ملګري یې رونه مې څوک دي هغه کسان دي لم یأتو بعدو چې اوسه پورې نه دي راغلي وروستو به راځي زه به یې نیم لیدلی او نالیدلی به په ما ایمان راوړي لیکن زما رونو دغې امت پیغمبر معاف نه کړ د امت د پیغمبر نوسې حضرت حسن هم شهید کړ د امت د پیغمبر په ننسوي په جنازه هم غشي ورول چې څوک وله جنازه ونه کړي د امت د رسول الله مبارک هغه نیازبین بچی
هغه خشته ښکلې بچې چې د پیغمبر په شا به اوچتېده او د پیغمبر به وله شونډې ښکلولې حضرت حسین د هغه نه هم سر پرې کړی د امت د پیغمبر نوسې نه دی معاف کړی حضرت حسین نه دی معاف کړی حضرت حسن نه دی معاف کړی حضرت عثمان نه دی معاف کړی حضرت عمر نه دی معاف کړی نو دې نه به ګیله نه کوي دی به پیغمبر څه معاف کړي حسن علالول او وجل او حسین علالول دا د پیغمبر رخ خفه کول دي که نه دي خفه کول پیسو دپاره خلک څه نه کوي نو الله فرمایي نن درته صرف د رسول الله مبارک د سنت یو دوه خبرې کوم ما اتاکم الرسول فخذوه چې څه درته راوړي دي ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهو څه نه یې منې کړي هغې نه ځان وساته وایي واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږئ ویرېږئ لغوي مفهوم دغه دی ان الله شدید العقاب الله په شان سخت عذاب څوک نشي ورکولی زما خبره ومنه بل دی ورته الله څه فرمایي قل ان کنتم الله پاک حضور پاک ته فرمایي ښه ما ته نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای الله پاک قل اوایه ورته اے محبوبه ان کنتم تحبون الله الکه زمونږ د ټولو الله سره خو مینه شته که نه ها ان کنتم قل اوایه دی امت ته قل اوایه ورته ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د الله مینه په چا باندې موقوفه شوه د پیغمبر په تابعدارۍ ته څنګه قرآن ترجمه کوې ته په قرآن نه پوهېږې قل ان کنتم تحبون الله که الله سره د مینې دعوه لرئ او مینه کوئ نو فتبعوه نه دی چې د الله تابعداري وکړئ ورپسې څه دي فتبعوني زما تابعداري وکړئ و دا ورته ووایه د حضور پاک تابعداري وکړئ نو بیا به څه چلو شي چې د پیغمبر تابعداري وکړئ نو یحببکم الله بیا به الله در سره مینه کوي الله به در سره مینه کوي رب العالمین او ویغفر لکم ذنوبکم ګناه هم درته بخي والله غفور رحیم الله غفور دی او مهربانه دی نو د الله د مینې نښه څه ده د رسول الله مبارک تابعداري چې د حضور پاک تابعداري او په خدای قسم چې دا صحابه وکړه دویمه پکې نه ده ویل فورا یې کړې ده اوس یو دوه درې مثاله درته در کوم عام مثالونه هغه د طالبانو دلایل درته نه ویم عام مثالونه چې تاسو عام دوستان ورباندې پوه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې یو منافق دی منافق هغې ته وایي چې په خولې مسلماني او دړنه کافري یو یهودي دی د دواړو په یو ځمکه جګړه راله دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه د شریعت مطابق چې دا ځمکه ستا ده دواړه راووتل دا منافق د یهودي ته وایي وی راځه عمر لځو چې موږ له هغه فیصله وکړو وی دا پیغمبر مبارک چې وکړه وی بس ته راځه په هغه کوو دا ما ته ټیک نه ښکاري خدایا لاړل حضرت عمر فاروق نه مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري سړی خو نور منافق و نو کیدی چې زما پره وکړي چې لاړ حضرت عمر فاروق ته دروازه ولا راووته وی صاحب زما او د یهودي په ځمکه جګړه د موږ له فیصله وکړه هغه وی ډېره ښه چې دا خبره یې وکړه یهودي ورته وی عمر ته وی عمره وی اوس موږ لاړو حضور پاک له هغه زموږ فیصله وکړه خو دې هغه نه مني تا لی راوستم عمر ورته ډېره خبره چې د هغې نه ده منلې زه به دله وکړم که زه به دله فیصله وکړم 2 منټه ودرېږې زه راځم حضرت عمر کور ته لاړو توره یې راواغېشته او چې بار ته راووته چې شړق شو منافق په دا توره و او سر یې تیل ته وغورځو وایي چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه فیصله به وله کوم صاحب لوی غوغا جوړه شوه چې عمر مسلمان وجلی دی خو منافق و
رسول الله مبارک له خبر رااله. رسول الله مبارک حضرت عمر راوغوښتو وی سړی دی وجلی دی. وی او د الله رسوله ومې وجه. ولې دی ووجه؟ وی ستا د فیصلې د پاسه ماله فیصله راوړه. اوس هم دا وایم دا مې ایمان دی. ایمان دې ته وایي چې ستا فیصله ونه مني. هلکه چې د پیغمبر فیصله ونه مني او دا مې نه راخوښه، خو مطلب دا چې پیغمبر انصاف نه دی کړی که نو چې پیغمبر ته څوک بې انصافه وایي هغه مسلمان دی که کافر دی؟ کافر. وی چې ستا فیصله څوک نه منې و هغې نه پس ماله راځي نو دویمه خبره پکې نشته، دقه فیصله به کوم. فوراً په قرآن شریف کې آیت نازل شي. حضور پاک ورته عمره خیر دی هسې به دې پې کړی، زورنه به دې ورکړې وجه دې ولې؟ فوراً الله قرآن شریف کې آیت نازلوي. څه فرمایي؟ الله فرمایي چې فلا وربک. الله ګورې عمر مه چیړه، عمر ته دا خبرې مه کوه چې غلط فیصله دې دا کړې ده. زما د ستا په رب قسمي، الله وی زما د په خپل ذات قسمي، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. تر څو چې تا له فیصله نه راوړي او تا باندې اعتماد نه کوي، دا قسم مې دی الله فرمایي په خپل ذات چې دا د سره مسلمان نه دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی الب مسلمانی چې پتا فیصله وکړي. یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اوهو درې ځله الله خبره مضبوطه کړه. پتا به فیصله کوي او پړه کې به په خولې په ظاهر به هم غږ نه کوي، مني به د ړنه به هم مني. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. طالبانو ته موږ دې کې ډېرې اوږدې خبرې کوو، بیا به دې پړه کې دومره پوټې شک هم نه محسوسوي چې پیغمبر غلطه فیصله کړې ده، د ړنه به مني. او بیا څه وایي؟ ویسلموا تسلیما، بس عمل به هم کوي. راشه پیغمبر فیصله وکړه زما په عمل دی، روړه دا ځمکه دی. دا خو قرآن وایي که نه چې د پیغمبر خبره منه، او چې نه منې دغه د سزا ده. کم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او دوه قسمه سنت دي، یو اسې عام عادي سنت دي د مستحبو په درجه کې دي. په خدای چې صحابه هغې ته په داسې انداز کتلي چې توبه به وباسي. لکه زه یو مثال دله در کوم چې تاسو پوه شئ. حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله مبارک مکې ته ولېږه مذاکراتو له، چې تلال شه اهل مکه سره خبره یې تلې وکړه د حدیبیې د صلح مقام دی. رسول الله مبارک تلې عمرې له او د مکې کافرانو نه پرېښود. په حدیبیه کې پړه واچو دمه وکړلو. حضرت عثمان یې مذاکراتو له ولېږه. چې عثمان رضی الله عنه مذاکراتو له لاړ نو د هغه دا پنسه به ورته وایو، لنګ به ورته وایو، لنګ به ووایو. حدیث کې لنګ دی، د پنسه به ورته وایو. دا پنسې دا لنګ د دې ګیټو نه اوچتې وي. نو په عربو کې دا رواج و چې هغې به کمیس او لنګ یا پرتوک ځان پسې په ځمکه راښکه. اوس هم ډېر خلک داسې وي چې هغې د پرتوک پیسې د ګیټو نه ښکته کوي، په مانځه کې هم ښکته کوي، پورته کوي نه. هلکه ګوره دا مکروه دي. ښه مانځه کې پرتوک د ګیټو نه اوچت ساتئ، پنسه د ګیټو نه مه ښکته کوئ، د ګناه د ناروا دي. او اوس هم عرب کمیسونه تاسو وګورئ نو ورپسې په ځمکه راښکې شي، د ګیټو نه لاندې کوي. دا مخکې هم د هغې رواج او اوس هم رواج. نو چې چا به پرتوک یا لنګ د ګیټو نه اوچتو نو دوی به پورې خندل، ویل لاندې ټولې خپې ښکاري. حضرت عثمان رضی الله عنه اوچتو نو د کافرانو ورپورې خندا کول، یو مو پورې خندل. او عثمان ته وګوره، د لنګ ته وګوره، مثلا پرتوک ته وګوره، د ګیټو نه پورته دی، ګیټې لاندې خپې ښکاري. وراوته نو یو هم سترګې روزي وی بلم. نو د تره زوی وله راغی عثمانه څه چل در باندې وشو؟ وی ولې؟ وی ټول خلک در پورې په لاره ځې خاندي، ماشومان هم خاندي، لوی هم ښکاري، بوډاګان هم خاندي. څه چل مې کړی دی؟ وی دا لنګ څوک داسې وایي نیکبخته له ښکته کا چې دا ګیټی دی پې پټې یې تا اوچت کړی. آی های حضرت عثمان ورته څه وایي؟ چې کوم ځای پورې لنګ جنګېده د ګیټو نه پورته، په هغه ځای کې ګوته کېښوده، والله هذا موضع ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم. په خدای مې د قسمي چې دا کم ځای ته زما د لنګ دا څوکه رسېږي، دا د پیغمبر مبارک د لنګ ځای دی. بس زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم، په دې خلکو څه کوم، یو زر ځله خدای خاندي.
او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی اللہ عنہ فارس ته تللی دی. فارس هغه زمانه کې داسې بادشاهي وه لکه د امریکې، هلته روټۍ خوري او ګڼ شمېر خلک بادشاهانو زامن او دا لوی لوی وزیرانو زامن او دا لوی لوی سرمایهدار ناستې ډوډۍ کې. د ده نه نوړی پرېوته. نوړی چې پرېوته نو حضرت حذیفه ابن الیمان راوچته کړه، هغه خاورې مورې ترې وغورځولې چې ځمکې نه کوم شی لګېدلی او باقي نوړی یې خولې ته واچوه. صاحب دې خلکو یو بل ته سترګې روزي وویل وګورئ نوړی د ځمکې نه راوچته کړه. په ځمکه خو چې نوړی پرېږدي نو خلک یې ډېران ته ورځي. وایي ځمکې نه دونه یې رسناک دی. وایي چېرته نوړی په سترګو جوړ نه ده لیدلی. د دې حالاتو نه دا معلومیږي یو بل ته سترګې روزي وایي. دا څه وکړل؟ او خو لوی خلک و مالدار، هغه څه چلو؟ های های هغه وی قسم مې دی د الله په ذات دی، دا د پیغمبر سنت دی. ښه د چا سنت دی؟ د حضور پاک. ترمذي کې حدیث دی، حضور پاک فرمایي چې کله نوړی د نه په ځمکه وغورځېږي راوچته کا چې کوم خوره خیږه شګه لګېدلې ده هغه ترې وغورځوه باقي خولې ته واچوه. ولې نوړی بې ځایه ضایع کې؟ ولې نوړی بربادی؟ دقه رنګې د سیو ټنګری د نه پرېوته نو بعضې خلک چې خلک داسې وي که نه نو دیکه ورکړي چې ما پورې به خلک ونه خاندي چې دیکه ورکړم وایي به جلکه دا سړی خو داسې راوچته کا خاوره خیږه ته لرې کوه او په خولې باندې ورمنډه واچوه. مالټې ټنګری د نه پرېوته راوچته کا چې کوم د خاورو خیږو ځای دی هغه لرې کا خوا کا او باقي خولې ته واچوه او ورته څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا. د دې قمقلو دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم؟ دا قمقل دي روکېږه خاندي دي دې دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم؟ ولې پرېږدم؟ زه اکثر دې ملګرو ته وایم ای ملګرو چې خلک د انګریز په طریقه نه شرمېږي، د انګریز په شان ټیانې یې چولي، د هغې په شان جامې او جینکۍ د ډمانو په طریقه نه شرمېږي. ډمانو سینې ښکاره کړي دا بره مری سره، دویم دا بره مری سره سینې ښکاره کړي. ډمانې لستوڼې نه دیم بې لستوڼو ګرځي. ډمانې خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي، دیم خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي. نو چې یو ښځه د ډمې په شکل خوښولو نه شرمېږي، زه د پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم؟ د انګریز په سنت او په طریقه خلک فخر کوي. انګریز په شان جامې مې چولې دي، انګریز په شان سر مې پرېښی دی، انګریز په شان شکل مې جوړ کړی دی، زه د خپل مبارک پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم؟ د پیغمبر د سنتو نه منل د یو عام سړي خبره درته کوم. په د ایران کې پخوا یو شاعر و بېدل به یې ورته بېدل فارسیبان شاعر و ډېر زبردسته شعر به یې وی او ټول به د رسول الله مبارک په نعتونو په صفاتو کې اکثر جوړول. نو هغه شعرونه پخوا د شعر و شاعرۍ زمانه وه، هغه ډېر خواره شوي. په هندوستان کې یو سړی و هغه چې د هغه بېدل شعرونه واورېدل نو هغه وی چې خدای دې بلاوي څنګه دا شعرونه خو ټول د پیغمبر د مینې نه ډک دي، دا خو ډېر لوی عاشق رسول دی، یاره زه هم د ملاقات کوم. هغه مطلب دا و چې دی به هم ښکلې په شریعت برابرې. د هندوستان نه راغی ایران ته، هلکه هندوستان نه چې راځي خو پاکستان او بیا ورپسې بلوچستان او بیا به ایران ته دي پیاده مزلې وې هغه زمانه کې. چې لاړ بېدل تپوس یې وکړه، مشهور شاعر و. اوله راووته وی بېدل سره مې کار دی. وی زه بېدل یم که نه، وی زه خو هندوستان نه ستا ملاقات له راغلم، ستا د پیغمبر صفتونه مې واورېدل په شعرونو کې، نو شوق مې راغی چې زه به تا سره ملاقات وکړم. داسې دی ګیره خو دې خریلې ده، هغه ګیره هم خریلې وه، نیکبخت او برېت مرېت هر څه یې خریلې، تش سوټې و سونا مونا ایسې منو ایسې منو ګیره مې خریلې وه. او ورته داسې دي داسې دي ریش رمې خره او ویښته خره او د پیغمبر صفتونه کوي. او ته څه وایي؟ اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي، یاره جي دا ګیره کې دا خره یم خوړنه پاک یم، چې څنګه مې مخ پاک دی نو زړه مې مغزې پاک دی. زم ته دا الله دله ګورم چې پته راته ولګي چې دا پاک دی که دا خیرن دی. زړه دې پاک وي نو تا به د پیغمبر سنتو ته سپک نه کتل. زړه خیرن دی، زړه ښکاري نه، نو ځکه وایي چې زړه پاک دی. دا خو به یو سړی وي زما لرې پاک دی،
یو سړی به وي زما کولمې پاکې دي نو ته راشه سر دی او دسماتي ته کښېنوم چې پته راته ولګي چې دا پاکې دی او که دا ګنده دي دا دعوې خو بر سړی کوي ها او ته څه وایي وی ریش را می خراشیم ولکن دل مسلمان را نه می خراشیم وی ګیره خو خریمه خو د مسلمان له نه خریم ګیره خریل خو د ما خپله ګناه ده دا څه خبره ده خو مسلمان ته تکلیف ضرر رسول ډېر لوی جرم دی نه کوم د مسلمان له نه خریم هغه د هندستان کس ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی وی غلطه دی وی د مسلمان له نه د پیغمبر په زړه چاړه راکاږي ولې ګیره خره دې طریقې محمدیه کې یو قول دی هغه لیکلی دی چې کله څوک ورشي رسول الله مبارک ته او سلام پې واچوي د وفات نه پس او د ده ګیره نه ګیرې خریلې وی په قبر کې ته حضور پاک مخړی ها زه دا خو ته مه منه ته وی د یو صوفي خبره ده نو دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم له 2 کسان رالل مجوسیان کافرانو دواړو ګیرې خریلې کافر اوس کافر چې څه کوي به هغې سره زموږ څه کار دی په قسم په خدای حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک دی مخ بل طرف ته واړ مخې ته واړ او بیا ورته وي دا ګیرې ولې خرایې وی امرنا ربنا ان نحلق لوحه مونږ ته خپل رب هغې به خپل بادشاه ته رب وی مونږ ته خپل رب حکم کړی دی چې دا ګیرې وخرایې حضور پاک څه وی بل امرني ربي ما ته خپل رب حکم دی چې زه ګیره غټه کم او ګڼه کم ان نعفي لحیتي چې زه خپله ګیره ګڼه کم ګڼه ما ته خپل رب ویلی دی دلته اوس هم خلک وایي ماړه خو سنت شی دی سنت نه دی واجبه ده ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده او جرم دی نن نه پس ټولو وروڼو ته وایم او دوستانو ته وایم مه خرایئ ګیرې وره څونه ګناهونه دي په دې ګیره کې واجبه ده یو واجبه او بل تا ته د ښکلې مخ خشته ښکاري او د ګیرې والا مخ درته خشته نه ښکاري نو ګویا کې د پیغمبر شکل درته ښکلې ښکاره نه شو او د کافرانو سره تشبیه کې او د ښځو سره تشبیه کې دا خو د ښځې او د مسلمان په منځ کې فرق دی یو کس پکې راته لاوي مو یاره وی ګیره وی جنت کې به د خلکو ګیرې نه مې چې هلته لاړ شي بیا خیر دی هلته به سړی د ګیرې ټوکېدو وخت ته رسېدلی نه په داسې انداز به په داسې عمر کې به په جنت کې چې د جنت مطابقه د هغې عمر مطابقه ګیره راخیږي نو دی به هغې وخت ته نی رسېدلی او نه به رسي نه به پکې زیاتې راځي لکه دلته کې چې سړی د 9 کالو یا 2 کالو لیکي او ګیرې نه راغلی یا د 12 کالو بعد انسان او د 14 کالي او ګیرې نه راغلی جنت کې به ګیره نه دا مو وایه چې د مور مې هم ګیره نشته ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه او کوسه ما هلکه دا ګیره دې ولې نشته وایي زه مور ته تللی یم زه مور ته تللی یم زما ځکه ګیره نشته نو دا بیا ووایه جنت کې بیا وایي د مور هم ګیره نشته نو هغسې ځان کې زما رونو انشاءالله العزیز موږ به که خیرې د رسول الله مبارک په سنتو عمل کوو هغه چې څه فرمایلی دي زما رونه یې ټول زما دوستان یې ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده یو خو دا چې ته خرې نو پیسې دې پې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډه وغه شی به ولاړ یا نیله به دې پیسې دې پې لګي دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته ښکاره کې څلورمه څه ده څلورمه دا چې د خرایې مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته و نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښود پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ خو د حضور پاک او د صحابه و بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی بله ګناه سره د کافرانو سره د مخ برابر کړی خشته کړی دی کافرانو سره تشبیه دا ګناه کبیره ده نو زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وی دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیر انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیر ټول واده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر او یو کس ما ته وی یاره ګیره بل چاته یې ما ته یې نه وي خو ما ته راورسېد وی بیا به څوک ښځه نه راکوي مې ولې دا ګیرو والا بې ښځو ناستي دا هسې خبرې د خلکو
د نیکانو ښځو بېګیرې نه دی خوښه یقین په خدای او که دا راته ګورې بیا په جومات کې ناست یم ما ته یو سړي وی د یو زنانه نه یې تاغه کو وی یو جنۍ وه او مور ورکوله پلار ورکوله یو هلک له او د هغه ویښته په مخنوګیر یې خریل او برېت یې خریل وی هغه جنۍ وی چې زه ځان په شان کس سره واده نه کوم سړي سره واده کوم ځان په شان کس سره واده نه کوم په مخ او په برېتو خو زما هم ویښته نشته نو ښځې ته ولې نه ودېږم چې دته ودېږم زه هغه چا سره واده کوم چې هغه سړی وي د پیغمبر په سنتو باندې برابر نو انشاءالله دا مې درته نصیحت وکړو نو ټول به پرېږدی که خیر انشاءالله ګل نو صحابو ته چې به حضور پاک څو فرمایل په خدای که دویمه پکې وه د تبوک غزا له نبي علیه السلام ځي او صحابه ورسره دي او مزل ډېر زیات اوږد دی او ګرمي ده او څاروي کم دي رسول الله مبارک دغسې کېناسته او خلکو له ترغیب ورکوي مدد وکړي ګوره دې ته ګوره صحابه فوراً ځي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ په زرګونو روپۍ راوړې اشرفې اوښان او اسونه او سامان یې راوړو وایي دا د الله په نوم وقف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی په دغه ورځو کې ما سره پیسې لګې وي وی ما وی چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ان سبقته ما ته چې ته مخکې سبقت نه دی کړی مخکې شوی ته نیم نن به ته مخکې کېږم دواړه دوستان وی ما غوټ چې کور ته لاړم هر څه مې نیم کړل راو مېړل حضور پاک ته مې کېښود ناست یم ګورو چې ابوبکر به څونه راوړي هغه سره شی کم دی وی ابوبکر لږ غوندې مال راوړو کېښود چې الله رسوله دا وایي حضور پاک خو ډېر هوښیار و پوه شو وی ما ته وی عمره څونه مال دی راوړو مې د الله رسوله غوټ مې نیم کو نیم مې الله او رسول له راوړو نیم مې بچو ته او ښځې ته پرېښود خوشحال یم چې شی د ابوبکر نه ډېر دی مال او نمبر مې یوړو وی ابوبکر ته ابوبکر څومره مال دی راوړو وی صاحب کور کې مې چې څه موندل ټول مې را جارو کړل او مې او ابوبکر ښځې بچو ته څه پرېښودل وی ترکت لهم الله ورسوله پښتانه وایي چې خدای او رسول شته نو بیا څه غم هغې ته مې خدای او رسول پرېښود صحابه داسې د پیغمبر په خبره دغسې عمل کوي کله چې حنین او تاس فتح شو بلا غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شو نو حضور پاک د مکې هغه خلک چې د دو درې ورځو مسلمانانو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له سل اوښان او چا له لږ او چا له ډېر بلا مالونه یې وله ورکړل انصوارو له هغه مالونه ورنه کړل د مدینې خلکو له انصوارو یو بل سره ګیلې معنی شروع کړې هلکه پیغمبر علیه السلام خو قریشو له مالونه ورکړل هغې خلکو له چې اوس ورسره مونږ جنګ وکړو هغې خلکو له چې زمونږ په تور اوس هم د هغې وینې پرتې دي او څڅېږې دی او مونږ له نه راکوي هلکه چې کله سخته راشي نو اوازونه مونږ ته کېږي ځکه دغلته یو سخته موقع راله نو حضور پاک اواز وکړي یا للانصار ای انصارو راشئ مدد چې سخت نو مونږ ته اوازونه کېږي مال نورو ته میلاویږي د هلکانو دا خبرې وکړې فورا حضور پاک ته اطلاع ورسېده وارس چې اطلاع ورسېده انصوار یې ټول په یو تمبو کې را جمع کړل وی بل څوک بني ښه صرف انصوار بی ښه چې را جمع یې کړل انصوار په هغه تمبو کې نو تپوس یې ته وکړه نور خو د سره څوک نشته که نه څور انصوار یې پردي خو نشته وی یو راکې شته وی هغه څوک دی وی یو خورایې مو پکې راکې دی دا حضور پاک د دې خورایې کې دی ځکه د نیکه مور یې د دوی د قوم نه وه نو حضور پاک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم وی خوراییم په قوم کې حسابي پروا نشته نو حضور پاک فرمایي هغوی ته وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې کوم مشرانو هغې وی صاحب مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي دروغ خو به هغوی نه څه ویلي دي وی دی وی چې سخته راشي نو اوازونه موږ ته کېږي مالونه نورو له ورکوي او دیم ویلی دی چې ټول عمر جنگونه مونږ کړي دي اوس هم زمونږ د تورو نه د دې کافرانو وینې ساسي اوس هم لمدې دي ورسره هم نږدې جنګ کړی دی نو مونږ له مال نه راکوي هغوی له سل اوښان ډېر شی دی یو کس ته ورکړه حضور پاک ورته څه فرمایي یاره عجیبه پیغام په خدای قسم هوښیارتوب دومره چې د حد نه وتی الله ولا پوهه ورکړې هوښیارتوب رسول الله مبارک ورته فرمایي دوه خبرې ورته کوي وی دوی له مې مالونه ځکه ورکړل چې دا کچه مسلمانان دي
هړه کې له اسلام پوره نه دی ننوتی نو دا مال ورکومه چې د دې په وجې یو پوټې اسلام سره مینه پیدا شي او خوشحاله شي مطلب دا چې اوس د مدینې ته واپس ځم دوی په مکه کې بیا بغاوتونه کړي زه به بیا د مدینې نه راځم ورپسې جګړې د دوی د زړه مینه پیدا کوم ځکه مال مې ورکړي دا خو یوه خبره شي دویم ورته څه وایي های های وی ستاسو مال خوښ دی که پیغمبر هم خوښ دی وی خلک به کور ته اوښان بوځي او ګډه چیلی به بوځي او تاسو به ځان سره محمد مصطفی بوځئ صلی الله علیه وسلم د الله رسول به بوځئ وایي مال دولت اوښان ګډه چیلی بوځي هم خوښ دي که رسول الله مو خوښ دی هغې وي زموږ رسول الله خوښ دی مال ګډه چیلی هم نه دي پکار یو خبر او بس منل صحابو کې بیا دویمه نشته څه چې پیغمبر وای بس فورا عمل کوي هغې ته پته ده چې د پیغمبر خبره ده الله خبره ده قرآن شریف کې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې تا له چا لاس راکړه د حدیبیې پر ورځ او تا سره چا بیعت وکړو عزت خوشحاله د الله خوشحالي جنت دی دا جنتیان دي د پیغمبر دا بیعت دی او څه انما قرآن شریف کې الله بل ځای کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله چې تا له چا لاس درکړه داسې ده چې الله له لاس ورکړي تا له لاس درکړه داسې شو چې چا له لاس ورکړي الله لا د پیغمبر لاس ورکول داسې دي تا سره چا معاهده وکړه داسې شو چې الله سره معاهده وکړه او وروسته سخته خبره ده چې بیا چا ماته نه کړه او که ماته یې کړه نو ګورې سخت عذاب دی وله زما رونو حضور پاک یو ځل د سرو زرو صحابه به د پیغمبر د شکل هم تابعداري کوله د سرو زرو ګوتمې جوړه کړه ګوت چې راغې سار له ټولو سرو زرو ګوتمې جوړې کړې دي زر یې وغورځول لرې کړه وی تاسو باندې ما خو مهر دپاره جوړه کړې وه چې د مهر په ځای بیا د سپینو زرو جوړه کړه او بیا صحابه ورته وایي چې ګورې د سپینو زرو ګوتمه جوړولی شي خو د څلور نیمو مسقالو نه دا څلور نیمو ماسونه لا تتمه مسقاله څلور نیمو ماسونه به نه زیات دی د هغې نه کم به جوړی سړو دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی ولې لکه اوس هم بعضې سړي لکه د ښځو په شانتې د لاکټو هغه زنځیر اچوي او په دې غاړه یې چول او بلکې بعضې مې لیدلي چې لاس ته بنګړې اچوي واه واه هلکه دا د ښځو خاصیت دی سره زر مکمل ممنوع دي د سړو دپاره مونږ له به خدای په جنت کې راکړي انشاءالله سره زر او ریخم دا د ښځو دپاره دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حجر اسود ته مخامخ ودرېد ورته څه وایي ای حجر اسوده زه دې ښه پېژنم ما ته ښه پته ده چې ته یو کاڼ لا تن چاله فایده هم نشي رسولی ولا تضر چاته نقصان هم نشي رسولی یو کاڼې به چاته څه فایده او نقصان ورسوي او که ته وې د قیامت په ورځ خو به دا فایده رسوي حضور پاک فرمایي چې چا حجر اسود ښکل کړی دی یا استلام یې کړی دی د حجر اسود به جبی په هغې به خبرې کوي او سترګې به وي په هغې به نظر کوي او چا چې په صحیح طریقه د اسلام او د ایمان مطابق د دې استلام کړی دی هغه له به ګوی که د خدای په دربار کې دا خو پیدا شوه نه ذاتي فایده نشي رسولی دا جبه پکې الله پیدا کړه کاڼې خو په خپله خبرې نشي کولی ذاتی دی نظر نشي کولی دا پکې چا طاقت پیدا کړه الله خو هر شي کې پیدا کولی شي نو ته چاته نفع ضرر بالذات ذاتی نشي رسولی الله وی زما د قسم د الله په ذاتي که ما پیغمبر نه وي لیدلی چې ته ښکل کړې نو ما به ته نه وې ښکل کړې دا ده چې تا ښکلوم ولې دې ښکلومه زما پیغمبر ته ښکل کړې بس ته پیغمبر تابعداري شوه ته خو ویله که په قرآن شریف کې حجر اسود ښکلول نشته نو حجر اسود به نه ښکله اوس به څه کوې ورسره په قرآن شریف کې خو د طواف طریقه هم نشته صرف ولیطوفوا بالبیت العتیق راغلی چې د بیت الله نه چکر ووهې نو به یو چکر ووهه که نه طواف یو ځل ما ته یو ملګرو وی یو ځای کې دیره دا ډېره زړې زمانې خبره یو سړي وی زه خو د ورځې اویا طوافونه کوم زه اول وی زه خو اتیا کوم او وی زه خو د ورځې نوې ته سل طوافونه کوم و د کاکاس خدا ته سل څنګه
او یا څنګه اتیا څنګه مونږ خو دوه درې نشو کولی دومره طوافونه څنګه کې یاره شک مې راغی مې دلته راشه مې طواف څه ته وایي وی طواف دې ته وایي چې حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي او نیت به وکړې او چکر به ووایې مې یو چکر وی یو واه یو چکر طواف مې څونه دي کړي دي شمېر دي شمېرلي دي مې دا ټولو قضا به کې در باندې واجب دي اوس تکړه شه دا دروازه چې ته به سل مې نیتونه کړي دي او یا مې کړي دي ټول در باندې لازم دي اوس به کې اووه چکره به وی یو طواف دی ورپسې دوه رکعته مونځ دی دې ته طواف ویلې کېږي ولې نیت دې وکړه فاسد دې کړه نیت دې وکړه بیا دې هغه پرېښود او بل دې نیت وکړه نیت دې وکړه دې فاسد کړه بل دې شروع کړه ټول در باندې واجب دي اوس پې کې پړینګ په جړا شوې دا به زما پلار وکړي ما چل نه زده کې عمرې له راځي هلته خو هر قسمه خلک سوراب احمد جي صاحب د خدای پاک وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه وی راغې خندلې مې حاجي صاحب ولې یاره یو بابا پښتونه جبل وبه مې څه وی لګیا وی ما ته وی چې بچې پښتونې ما وی او وی دا خلک به کله ودرېږي دا طواف واله مې ولې وی زه خو چې راغلی ما نو دې خلکو سره روان شوی یم چې اوس به ودرېږي دا اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي وی دا ما خپې ماته کړې یو کس پکې نه ودرېږي مې چې دا ودرېږي خو ته نه دا لویه سلسله ټول نه ودرېږي خو چې اووه پوره کې ودې پوره کړې وي ونه چې بیخ مې ووته چې راغلی یم تاویږم چې دا ډله به اوس ودرېږي اوس وی څوک نه ودرېږي نو چل څوک نه زده کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په پلاره ته مکې شریفې ته نو چې کم دی به حضور پاک دمه کړې وه هلته به یې دمه کوله حالانکې دا په شریعت کې څه فرض واجبه نه دی چې کم ځای به حضور پاک منځ کو اقا ځای له به یې ځان رسو هلته به یې منځ کو وي زما محبوب دلته منځ کړی دی بیت الله ته چې حضور پاک ننوته دی نو رستو خبر شو چې ورغې داسې وخت کې ورغې چې رسول الله مبارک بار راووته ورننوت حضرت بلال ته وی این صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک منځ کب ځای کړی وی دې فلانکي ځای کې ورغې په اقا ځای دوه رکعت وکړه حالانکې بیت الله کې چې په هر ګوټ کې کول نو کولی شي اوس حضور پاک حدیث ته بل ویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما نه پس به داسې خلک راشي چې یو بل سره به اختلافات شروع کړي یو به یو څه وی بل به بل څه وی یو به یو څه وی بل به بل څه وی ګوره اوس لکه اوس هم بعضې خلک وایي دا هغه مولا ومنم او کردو منم دا مړه اسې دا ځان خلاصوي دا چې کوم دی جومات امام دی ټول عمر یې ته په منبر تقریرونه ده ومنه که خو بس ځان خلاصوي ټول عمر درته چې په منبر لګیا دی او تقریر درته کوي مونځ ورپسې کوي اعتماد دې پرې کړی دی ته ده منه که نه د دو منم او که د هغو منم د دو منم او که د هغو منم چاته دې هم ده ونه وی چې وروره هغه پلانکې نمبر یې لوګان کړي او دا پلانکې نمبر کړي زه پکې کم یو وکارم دا ته چاته مونه دا دې چاته مونه هلکه خو چې کم درته قابل ډاکټر ښکاري هغه پسې ځې دا نه وی چې وروره هغه ډاکټر یو څه وي دا بل څه وي د کم یو پکې ومنم اړو علاج نه کوم مه کوه چې سر وخورې دا خو چاته نه وی قبوله وي خو خیر حضور پاک فرمایي وی که اخره کې به داسې خلک راشي یو بل سره به اختلاف کوي نو څه به کوې نو بیا علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدو علیه وی زما نه پس به اختلاف راشي په څه به ختمېږي وی زما د سنتو تابعداري شروع کړي او زما د خلفاء راشدینو هغوی د سنتو تابعداري وکړي او په دې غاښونو پې چک کلک ونیسئ د دې نه ځان مه لر کوئ د سنتو تابعداري کوئ بدعت گمراهي در سنت په مقابله کې حضور پاک یو کار کړی دی یو کار یې ویلی دی یو کار د هغه په مخ کې شوی دی مسلمان کړی دی او پې چپ پاتې شوی دی دغسې صحابو کړي دي دغسې تابعینو دغسې خلفای راشدینو کړي دي بس په هغې عمل کوه د هغې نه علاوه ته په شریعت کې څه وایي بدعت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې زما قرآن او سنت کې په دین کې یو کار نه او تا د ثواب په نیت وکړه نو دا ګمراهي ده مردود دی کل بدعت ضلاله او کل ضلالة فی النار بدعت گمراهی ده و گمراهی والا به ورته دی بدعت څه ته وایي د سنتو مقابل بس د پیغمبر د سنتو اتباع تابعداري به کوئ اوس پر یو مثال درکم بعضې خلک وایي مړه دا زیاتي شی دی هسې تاسو نه یو تپوس کوم تا چې کوټه جوړه کړه
او صرف د خښتو کوټه دې جوړه کړه، نه دې پلستر ورکړی دی، نه دې وله رنګ ورکړی دی، نه دې لاندې فرش ورکړی دی، نه دې بره سیلینګ کړی دی، بره دې پلستر نه دی ورکړی، او صرف د خښتو کوټه دې ورکړه. د فرضو دغه مثال. او چې بیا دې کوټې له دې پلستر ورکړه او دې له دې بیا لاندې فرش ورکړه او بره دې پلستر ورکړه او سیلینګ دې پکې وکړه، خشته فټینګ دې پکې وکړه، دا مکمله شوه په دې فرض په سنتو مکمل کېږي. دا سنت شو. نو چې څوک در باندې کور خرڅوي نو دغه کور دې خوښ دی؟ دغه دې خوښ دی چې دا صرف دیوالونه یو نه پلستر او نه لاندې چتي دا فرشي او نه رنګ روغني او نه پکې د بجلی تارونه فټینګ او نه بره سیلینګي. خلک څه وایي مړه دا خو نیمګړی کور، دا خو په دې نه عالم وروره، په دې خو زما 10 لک روپۍ نورې لګي چې دا خشته کومه، ما له بیا اوس کم راکې، نه عالم په دې پیسو دا نیمګړی دی، هغې ته نیمګړی وي. او چې فرش یې موشي، خشته رنګ روغن او پلستر یې موشي، دا کور په دا اوس خشته دی، مزېدار دی، مکمل دی. نو فرض دا سنت داسې دي لکه چې پلستر ولا ورکې، مستحب داسې دي لکه رنګ روغنو کې د بلډینګ. فرض چې مکمل کیږي او خشته کیږي په سنتو په مستحبو خشته کیږي. نو الله له چې ډالۍ وړي څنګه ډالۍ به وړي؟ ستا نه تپوس کوم، ته راته اوس وایه خشته ډالۍ به وړي که بېکاره ډالۍ به وړي؟ خشته به وړي، ښکلې خشته. نو دا فرض یو ډالۍ ده، مونږ یې الله له وړو. نو رسول الله مبارک د هغې د خشته کولو طریقې مونږ ته ښولې، سنت ورسره دا ډولې که خشته. دا اکثر یو مثال ورکوم، ویم د یو سړي د زوی واده دی، بل سړي په شاپر کې لاړ او 4 کیلو مټۍ یې واغېشتل، وروره د ښه دوکاندار نه یې واغېشتل، خو هغه مټۍ یې په یو پلاستیک ګوتی کې شاپر کې واچول، هم پکې سره دي، هم پکې تور دي، هم په هغه سپین دي پکې، او په موټر سایکل یې شاته امین ځان پسې لابیل وتړل او هغه سړي له یې وړله، دا څه دي؟ دا ستا د زوی واده دی، دا مې د له مټۍ په تحفه کې راوړې ده. هغه چې کور ته یوسي که نه او ویې ګوري، ابوی واخ 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 واخ، دا دې څنګه دوست دی؟ دا څنګه دوست دی؟ هغې کې څه دي؟ هغه خو ټول مټیان په یو ګوتی کې اچولي دي او په لاره ټول شړقېدلي دي، د هغې نه خو بوتاوه جوړه شوې ده. دا به میخې ته اچوم، غوا ته به اچومنو، نه په خپله خوړی شو او میلمه ته هم نه شو کېښودی. دا دې څنګه دوست دی؟ یو لکی نشته، نور شي پوره دی. دا دې څه دوست دی؟ بل یو کس څه چل کړی دی، هغه 1 کیلو مټۍ راغښتې ده او هغې په شکرۍ کې اچولې ده او د پاسه یې پې ښه مزېدار پلاسټک یې ښودی، د پلاسټک د پاسه یې پې ګلونه مې ښودي، هغې یې وړل، دا مټۍ مې راوړه. ولې؟ ستا د زوی واده دی. چې کور ته یوسي ښه ده ورته راشه، دې ته هوښیار وایي، یو دانه جدا جدا پرته ده، د اوس میلمه ته مې ښودی شو، که چاله مونږ ګفټ وړو نو هغه هم پې خوشحالېږي. ګوره هغه 4 کیلو وه او دا 1 کیلو ده، دا ګفټ دی، ګفټ. هغې نه څه جوړ کړی دي؟ بوتاوه. نو فرض چې الله له لیږې نو ګفټ به ته جوړی او خشته کې به، که نه بېکاره شی به ونه ورکې. نو دا فرض په چا خشته کېږي؟ وایه په دې فرضو، په دې سنتو، په دې مستحبو، په دې به خشته کو. څه په فرضو کې دننه سنت او مستحب دي او څه خارجي سنت او مستحب دي، په هغې به خشته کو، مزېدار به کو، نو رب العالمین ته به پیش کو، نو الله به خوشحاله شي. ما واورېدل اخیری خبره کوم چې ډېر خلک اوس هم چې فرض وکړي نو سنت نه کوي، منډه یې وایي. دا رواج جوړ شو. جمعې پر ډېر خلک داسې کوي، سنت نه کوي، فرض وکړي که کور کې ټیک ده، بلکل صحیح ده، کور وکړه سنت. حضور پاک فرمایلی چې سنت کور کوي، کور نه مقبرې مه جوړوي. لیکن زمونږ خلک یې کور نه کوي. زمونږ مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی بالکل صحیح ده، مسله هم دغه ده چې سنت او نفل په کور کې کوي، کور نه مقبرې مه جوړوي، مقبرو کې څوک منځونه نه کوي، کور کې منځو کې شیطان پې تښتي. خو دې زمانه کې د خلکو کورونو کې مصروفیات ډېر شوي چې کور ته ورشي ماشومان پنګه پینګه، ښځو سره خبرې په لاره، یو بل سره ګپې شپې، د دنیا څیزونه دې ته رسېدلي دي چې سړی په لاره یو بل سره مصروفیت د دنیا کار کې ونښلي نو پاتې شي، نو بیا جومات کې کوه. نو ډېر خلک سنت نه کوي، هسې وایي د کور کومه، نه ګورې داسې مه کوئ، قیامت پر ورځ او قبر کې به ارمان کوئ. بلکې دا مې اورېدلي دي چې ډېر خلک تراویح نه کوي، فرض وکوي او کور ته منډې وایي، تراویح نه کوي. الله واوره اوس رسول الله مبارک تهجد جومات کې اعتکاف ته ناست،
چې اعتکاف ته ناستو صحابه ناست دي د شپې چې ویې کتل صحابه دي د اعتکاف د ځای نه راووته او صحابو ته د جمع نفل وکړل ته تهجد یې په جمع وکړل موږ څونه تنګېږو هغې خلکو الوې ملګرو ته چې اوهو مونږ خو بېګا د حضور پاک سره د شپې تهجد یعنې نفلي عبادت په جمع کړی دی صیبه خلک نور هم رالل دې ته مینا وایي جومات ډک شو په درېیمه شپه بیا حضور پاک راووته هغې دویمې شپې والا الوې صیب جومات دومره ډک شو چې څوک هم پکې نه ځایېدل دې ته شوق وایي په څلورمه راونوت د اعتکاف د ځای نه صحابه ورته په قطقانو هغه پوزکې تاو کړي داسې ویشته چې حضور پاک روزي رونوه سار راووته صحابو ته یې څه وی وایي ستاسو شوق مې ولید مینه مې ولیده چې تاسو رالی ما سره په جمع دا مونځ وکړو وی یریږم چې ستاسو شوق ته الله وګوري در باندې فرض نه کړي دومره صحابو شوق کا دا خیر شپې مونځ ده حضور پاک له به راتله او مونږ کې شوق نشته زما وروڼو د دنیا د کار دپاره د پیغمبر سنت مه پرېږدئ څه به وکړې خو کور ته به زر لاړ شي او مونږ څه شاړی بادې کړې مړه مونږ ته ګوره ورشئ وګورئ چین کم ځای ته ورسېدو زمونږ خلک کم ځای ته ورسېدو خلکو فایدې واخیستې زمونږ زه لاړم جاپان ته یو څلور ګوتې ځای پکې ما په جاپان کې بغیر د شینکین او بغیر د اونې نه دي لیدلي څلور ګوتې ځای دلته غټې غټې ځمکې دي او شاړې پرتې دي مصر ته لاړم مصر په مصر کې په خپل ځمکه کې کور نشي جوړولی سرکاري بند دي خپله ځمکه کې چې کور جوړی نو د حکومت نه اجازت به غواړي هلته کې خلکو څلور چته او پنځه چته پلازې جوړې کړي بلډنګان په هغې کې په کرۍ باندې خلک اوسېږي ځمکه نشي لرکولی د آبادۍ دپاره ولې وایي زراعت ختمیږي باغونه ختمیږي راشه دلته ګوره اوس اعلی اعلی قیمتي ځمکې دي او خلکو پکې کورونه جوړ کړل ځمکې تباه شو برباد شو ورشه چین ته وګوره په خدای قسم یو ځای کې را روان باغونه ختمېدل کم ځای د انارو او داسې ځای په دی دا خلک ناست و انار یې خرڅول یو ځای کې مونږ ودرېدو مونږ وې دا لږ انار به راول داسې انار چې دننه پکې دانه مانه نشته ټول د اوبو ډک چې زه ورکوز شم نو ما یې دې باغ کې لږ چکر ولګوم سړي ته مې ویو چې ورلم په خدای قسم ویرېدم داسې ګڼ باغ نه ختمېدو والا باغ ګڼ باغ او د باغ انارو ته هر یو انار ته پلاسټک اچولی یا لکه دغه یاجوج ماجوج ما ته ښکاري لکه دا خو په یو انار کې بشیرجانه په سوونو انار دي او دا بوټي یو بل سره دومره ګڼ دا خو په لکونو کروړونو نه چې په یربونو انار دي دې ته دا پلاسټک اچول دی سینګار کړی دی هغې کار کوي منګ ته ګوره کار ته ګوره او ډېره سنت مې پرېښو په سفر روانې مجبوري دی ده خیر دی بیا د اجازت شته مجبوري دی د باران دی ګلی ده یا تلوار دی یا وخت ناوخته دی ټیک شو رعایت پر سره وشي لیکن ته په کور کې ناستې دی نه چې سنت ته پرېښو چېرته دی په کور ناستې ماشومان به پینګار کوي د هغه به په غېږ کې ګرځی که یا به بل دوست سره په بیټک کې کښېنې ګپ شپ په لګی که نه نو دا دوست ګپ شپ خرې که د الله ولاړه ښه ده زما وروڼو د رسول الله مبارک د سنتو به مونږ که خیر انشاءالله پابندي کوو د نن نه پس سپک به نه ګورو سپک ته وکتل د ایمان نه به خلاصې په سنتو ته سپک کتل یو دا چې نه کوم یو سپک کتل د پیغمبر سنتو ته سپک کتل پیغمبر ته سپک کتل دي او د پیغمبر استخفاف او سپک کتل د ایمان نه خلاصېدل بل دغه خلک چې دا څوک درته د حدیثو خلاف خبرې کوي ته پې پوهېږي ښه راته پتر هر سړی پوهېږي د داسې خلکو تقریرونه مه اورئ هغه مه شیر کوئ تام ورسره په ګناه کې برابرېږي هغه خلک چې هغه ډېر خلک داسې دي چې ملحدین دي دین نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني هغه کافر دي او زمونږ په دې وطن کې اوسېږي خو ځان ته خو کافر نشي ویل منافقین دي منافقین چې یو سړی د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري دا کوم دی نه مسلمان شو یو سړی پردې ته سپک ګوري یو سړی په اسلام آباد کې وره یو سړی د اسلام آباد په روډ د پاسه چغې وی اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے اے پیغمبر واورا تما دا خبر چې پردہ ظلم دی د انسان مسلمان پاتې کېدی شي دقه خلق دي دغه مولایانو چې دا کم د حدیثو نه انکار کوي سنتو ته سپک ګوري د هغې تقریرونه اوري او شعر کوي او زبردست مولا دی دی ته مولا وایي
نورو مولیانو هم موږ نه دین پټ کړی و ده راته راښکاره کړو دا دې دپاره چې خلک واوري او خلک ټول د حدیثونه منکرین ثابت شي الله دې زموږ د دغه ښکلي مبارک پیغمبر سره چا چې زموږ دپاره الله ته جړاګانې کړي دي څوک چې به د قیامت پر ورځ زموږ دپاره د الله په حضور کې د یوې هفتې برابر سجده کوي څوک چې به الله په حضور کې زموږ دپاره خدای ته جړاګانې کوي دا دین داغه دپاره کته مونږ قبول کړی دی داغه اتباع د سنت و تابعداري داغه محبت الله زموږ نصیب وګرځولی کي دا د امید میا ډېرې د عتیق احمد پلار وفات شوی دی مردیل آباد کې د علي سید رور وفات شوی دی الله یې د دواړو مغفرتونه نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د معروف خیلو د کندي د اسرار خان زوی بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي او چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکړي د امانکوټ د شفیق زوی اپریشن دی الله دې وله روغ صحت ورکړي د شیرپاو عبدالرحمن اجي صاحب دا زمونږ خو بالکل د جمع ملګری عبدالرحمن اجي صاحب د هغه اپریشن دی ورته ویلی دی الله دې روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دي واقعي ډېرو ملګرو خطونه رالیږلي بعضو ما ته ټیلیفونونه کړي دي چې موږ ته جمعه کې دعا وکړي او دا زمونږ ظهور صاحب خور بیماره ده الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي ټولو ته جمع دعا وکړي الله چې څومره بیماران دي په دې جومات کې دي په دې مجلس کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي پروردګار ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي زمونږ یو ملګری دی په دارالعلوم حقاني حافظ شوکت علي صاحب هغه ته هم څه ډاکټر د زړه څه تکلیف یې دی او ډاکټر ورته بایپاس اورولی دی دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي رب العالمین وله شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله چې څوک په کومو تکلیفونو پریشانو کې پراته دي خدای تکلیفونو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي الله زموږ د جمع دا چې څومره ملګري دي او د لرې لرې ځای نه راغلي دي هغه پېښور یو ځای بل ځای نه الله په یو یو قدم اجرونه ورکړي الله د خیر